نن 22 تاریخ باندې د جناب پارک کې د تحصیل بشام یو ګرینډ جرګه وشوه چې په هغه کې سیاسي مشرانو، علاقایي مشرانو، سماجي مشرانو ټولو شرکت وکړو. زموږ یو ایجنډا دا وه چې کوم ټرانسمیشن لاین د کوهستان نه شروع شوی د باشا نه او اسلام آباد ته روان دی او په زموږ په علاقې په خلکو باندې روان دی، دا د سروې چې کومه شی دا موږ بالکل نه منو. همدغه شان دې سره تړلي زموږ ډېر زیات مطالبات دي او چې هغه مطالبات نه حل شي نو هغې پرې موږ دا کار په دې باندې بالکل نه پرېږدو. په 29 تاریخ چې د ADC صاحب او AC صاحب د هغو په وینا باندې موږ نن دا جرګه وکړه 22 تاریخ او په 29 تاریخ په دوباره موږ هغو سره کینو او خپل مطالبات ورته پیش کوو. او په دغه مطالباتو کې موږ مخکې ریټن فارم کې راویستي دي. پای کې لومړنۍ مطالبه دا ده چې شته کوم سروې ده دې سروې باندې زموږ اعتراضات دي. نور د لاین تیرولو لپاره چې د قوم او د ریاست فایدې پکې ته رکاوټ به نه جوړېږو، خو خپل د حق مطالبه به ټیک ټاک کوو، خپل حق به غواړو، بیا به د هغې نه پس دوسره هر قسمه تعاون ته تیار یو. موږ په دې باندې فخر کوو الحمدلله چې زموږ د علاقې زموږ وسایل زموږ لاره زموږ کوڅه د ملک دپاره د فایدې دپاره راځي. د ملک نه د دې کې رڼاګانې خورېږي، دې علاقو نه بجلي جوړېږي، کارخانې به آبادېږي، د ملک به روزګار راځي، ملک معیشت به اوچتېږي. نو دې باندې دا مشران موږ ټول متفق وو چې موږ دې حکومتي داسې منصوبو ته په خیرالي وایو. دې سره سره دې جرګې نن دا فیصله وکړه چې تحصیل بشام کې کوم د ورلډ بینک د میگا پروجیکټ د بجلی کوم لاینونه روان دي دا 29 تاریخه پورې دې باندې به فلحال څه کار نه کېږي. 29 تاریخ باندې به انتظامیه یا ورلډ بینک یا کوم چې څوک راځي دلته مخکې چا کمیټمنټ شوي دا مشران به هغو سره کینی او یو لایعمل به جوړوي، هغې نه پس به بیا دې علاقې کې به کار شروع کېږي. نن موږ د دې کوم چې دا غټې کوم مین ټاورې دي داسو او باشا ډیم ټاور چې کوم په دې علاقه په دې شانګلې په دې خاوره تېرېږي په هغې والې سره موږ د ګرینډ یو جرګه وکړه او د هغې کې موږ فلحال چې کوم دی دا د چې د کسان موږ هر کلي نه موږ راغلي وو، موږ دا فیصله وکړه او دا موږ مخکې هم کړې وه چې یو میاشت نیمه مخکې چې فلحال به وابډا NTDC به هېڅ قسم په سایټ کې به کار نه کوي او هغه به موږ سره کینی او زموږ د خلکو چې کوم تحفظات دي د لینډ د ریکمپنسیشن حوالې سره دي یا زموږ چې کوم لینډ خرابېږي د په آبادۍ روان دی، د خلکو کورونه متاثره کېږي، نو هغه کوم خلکو غټ نقصان کېږي د هغې په حوالې سره به بیا موږ انشاءالله ورسره کینو. په 29 تاریخ زموږ هم دغه مطالبات دي چې یاره چې کوم لکه لوکل موږ ته بجلی نشته، لوکل روزګار نشته، زمونږ مطلب چې جرندې دغه شوي خرابې شوي او زمونږ مطلب چې انتهایی د خلکو د کورونو هم نقصان مخکې هم شوی دی، نور بیا هم کېږي. لهذا موږ د حکومت د درخواست کوو چې د غریب عوام دی هغوی ته د لینډ کمپنسیشن چې کوم دی هغه د میلاو شي او سره سره د کوم چې ټاورې دي دا د فلحال د آبادۍ نه دی چې کوم د غیر آباد د کوم زمونږ ځمکې دي د هغې ته یې واړئ.